په دنیا چې صحابه مهنت کړای دا چې دوزخ نه بچو او صحابه نه بعد تابعینو او د صحابه شذو او د تابعینو پمزکه مخ باندې داسې شذې تیر سوي دي تاسو ته شیطان وای بیا دا چرنګ کی صدا موږ خدا کلی وطن چې ګرځیو چرنګ به عبادت کوو مغازه رحمه الله دا د عائشہ صدیقہ رضی الله عنها شاګرد ده 600 رکعات بیا نفل کول 600 رکعات نفل بیا کول لوی ټول ورځ بیا عبادت کولای چې ورځ بسلا ویلا خوب ما کوا نیام د کیدای شي د اخیرنۍ ورځ ته زندگی تر ما خوستانه بیا عبادت کولای شپه بسلا تر سحر پورې کیدای شي ته اخیرنۍ شپه وی ټول شپه بیا عبادت کولای چې کله به خوب غلبه وکړه کور چې به تیز و شورېدله چې خوب می ختم سی بیا نفس تویل ای نفسا ته دنیا چې مانه خوبونه مغواړه دا یو چورج زندگی دا بس تیرا کده الله په عبادت باندې ته چې کله مړه سو تر قیامت ورځې پورې بس پتا باندې قبر چې خوب کوم بل چار به تر باندې ونه کوم خو ته ولنه په دنیا چې مانه خوبونه مغواړه دا مغازه بیبي دا عبادت گزارا 600 رکعات نفل په ټول زندګۍ چې ادب او حیا دی وجنا اسمان ته ندی کتلی او چې کله نه خاون وفات سوای دا خاون وفات نه بعد تر مرګ پورې چیرته دی پرتای نه دا کړای دا سه اعلی عبادتونه کړی دي موږواله شزه خو چې کله کونډې سي هاي بیا چې چیرته کلی چې وراوي دای پچی چیرته غم شادي وی بیا دای پچی وی الله خپه کول نه بغیر کور چاره او دي توراغانو چاره او دي مزکو والے چاره ټوله دو پزیما سي او دا شزه بچ کله کونډې سلې بس الله عبادتونه بیا خپل کړل او الله بیا راضي کولای پیغمبر بیا راضي کولای رابعه بصره اتیا کالو عمر ته ورسېدله چې په لارې به روانه وه تا به ویله اوس لنګسله زر رکعات نفل بیا کول ټول ورځ بیا روزه وه کفن بیا جان سره شورولای او کفن جان مخ ته بیا ایښی و چې ما دا کفن په زړه وي چې چېرته مانه ګناه نه وسي دا رابعه بصره داسې زندگی تیرا کړی دا چا بچا شای ورکول نه بیا ورچا اخیستل ورته علامات ضرورت نسته دا ای ورځ اور اخیسته دا پلاسته بل لاسي وبر اخیستل دي چا ورته چا شای کوي وې ز په دا اور باندې جنت سوځاو چې په مزه کې مخ باندې زنه خلق لګیا دي جنت ته لپاره عبادت کوي او دا وبو باندې دوزخ مړو خلق لګیا دی وای موږ عبادت زکه کو چې دوزخ نه بچو زوای چې دا جنت ختم سي دوزخ ختم سي پمزه کې مخ باندې عبادت صرف الله دی پاره وسی چې نه مې جنت پچار ده نه مې دوزخ پچار ده بس ما یو الله پچار ده دا رابعه بصره ټول شپه به عبادت کولای یو ورځ سحر تهجد په وخت باندې سترګې لاړې غل ورته لاله غل کور چې ګرځي او شای واخی سلای چادر و چچایو الله پاک دې غل سترګې ډاندې کړې ور نه میندې ګړ شوري ور نه میندې چادر چېږدوي بیا ور میند کی چې چادر واخلی بیا ور خدای ور نه ورکی आवाज وس اے غلا ولتا څه خیال دا کدای ودا دا ولې دې رب ودو دای غافل دا ولې دې رب غافل سو کوم وخت نه چې دې ما ته جان وقف کړای دا ک جان باندې ترس کول غواړي صادر چیز د خپل یوزا کني ټول عمر چې بل کور نه ونوزي دالته بشوري غله چادر چیز دا ولای هو تلای سترګو باندې خپل سترګو غمه وکاو او رندوالی نه جان باز کړ دا رابعه بصره وا چې کله دنیا نه لاړه چا په خوب باندې ولیدله الله خبر چې چما میلا وکړه ورته چې کله منکر نکیر ما ترالل بیا ویل رب دې چوک دا ما ورته افسوس خبره ده تاسو لکوم جن راغلیو وای الله نه راغلیو ورته اور لره الله نه رالو تاسو نه الله نه دا ویر زدم زکه یو غز لاندې رالو ما نه الله ورسو ما په خپل زندګۍ چې رب نه بغیر بل چا سره تعلق نه وو بیا څنګه معنا الله ورسو لاړ سو تاسو الله ته عرض وکړو اے الله تا د کل مخلوق باوجود زب دنیا چې نه ویرا کړي او ما په خپل زندګۍ چې تا نه بغیر چا سره تعلق نه وو بیا ما چې قبر تراله بیا 5 غنټو بعد بیا معنا یا الله ته ورسې
دا سے خلق وو چې منکر نکیر به حیران کړل چې څنګه به پښتنه ورنه کوو. دا عزت په چی شي ورته میلاو سو، دا په غرزیدلو نه سم میلاو، دا د يهودو نصاراو لړ لغړ په لباس اغوستلو نه سم میلاو، دا د سندرو باندې نه د میلاو سوای، دا د خلکو سره غلط تعلق په جوړولو نه د میلاو، دا په عبادتونو دا میلاو سو. عبادتونه بیا کول. حضرت شاوانه بی بی دور ډیر بیا زړل الله دی مینه دی وجنا ویلا ما زړه غواړي چې دور ډیر وزاڼه چې ما په بدن چې ووش کې ختم سي، او دور ډیر وزاڼه چې دا ووش کو ختم کولو نه بعد وینه رواني سي، ما په بدن چې وینه ختمي سي، خو چې الله خوشحال سي. دې خدمتګار وا هواي ما چې کله یو ورته دې ته کتلې دي دې له فایز دی وجنا ما له زړه دنیا مینا وتلې ده، او د مسلمان قدر مې پزړه چې پیدا سوای ده. دا شاوانه بیبي دې ملاقات ابو فضیل بن ایاز رحمت الله علیه راتلای چې 500 رکعات بیا نفل کول او ټول ورځ بیا روزه لرله، ټول کال بیا روزه لرله، دینه بیا دعاګانې غوښتلې. حضرت آمینہ بی بی دا درمل وسیدون کے وا عبادت گزارے وا. بشر حافی رحمت اللہ علیہ آغا بزرگ دا چھ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ عبادت پا صحبت چھ ناستائے کولائے. او بشر حافی رحمت اللہ علیہ چھ پمزک مخبر روانو پیغ لارے چھ با وزو میجو متازی نکولے دا قدر دے وجنا دمرلوی اللہ بزرگی وروا. دا بشر حافی رحمت اللہ علیہ با دی ملاقات تا ورطللائی پردہ بیا وا خو دین بیا فائز حاصلہ ولائی، دین بیا دعاگانے حاصلہ ولائی. بشر حافی رحمت اللہ علیہ بیمار سر دا شزینہ بیمار پرسی ترالا، احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بیمار پرسی ترالا چی احمد بن حنبل رحمہ اللہ تا پتا ولگی درا آمینہ بی بی راغلے دا فاتحے تا. بشر حافی رحمت اللہ علیہ تے عرض وکا ورطیلا ما دے پار دعاگان ہو عرض وکا چی دا فقیر شزا ما تا دعا وکی. احمد بن حنبل رحمہ اللہ دا چوک دا آغا چلرم امام دا چی پیو روایت چی رجی 1 کروڑ حدیثون پیغمبر علیہ السلام علیہ آدھے ہو. اللہ باندے میان وہ پیغمبر باندے دیر میان وہ دین دیر خدمتون دین وال کڑی دی. آور توائی ایش سے مات دعاو کا لا سے اوچات کرل یا اللہ بشر حافی احمد بن حنبل دوار دوزخ نہ پناہ غواڑی، یا اللہ پناہ ورکر دعا غواړي، شزنه دعا غواړي، ولی ورشه غواړي ولی چې الله راضي کړای وو، پیغمبر راضي کړای وو. دواړه وخت د زمانه لوی ولیان شزنه دعا غواړي. احمد بن حنبل رحمه الله وای چې کله شپاسلا یو پرچای په ما باندې رواچ دل پاسنا پرچای باندې بسم الله لیکلی و، بسم الله نه بعد لیکلی و چې الله پاک دا امینه بی بی دعا او برکات باندې بشر حافی احمد بن حنبل رحمه الله دواړه الله دوزخ نه نجات ورکړ او دوزخ نه بعد جنت، او په جنت چې لوی ډیر نعمتونه. دا سوچو کو دا شزو تا دا عزت والی ملاو. امامان باور تراتلل او دون بیا دعاگانے وشتلے. حضرت نفیسہ بی بی اللہ دے دے باندے رحم، اللہ دے دے 2 قبرون انواراتو نہ ڈاکی. امام شافی رحمت اللہ علیہ دا امام مالک رحمہ اللہ دے ایغا امام مالک رحمت اللہ علیہ شاگرد آبا راتللائی او دا دے شزینہ نبی دعاگانے وشتلے. دا وجہ چوا دا وجہ وچے دو خلقو اللہ پا دین باندے ہر شای اڑاو کری ہو، بس اللہ راضی کولائے، پیغمبر راضی کولائے. گورا دیتا سوچو کو دو شزینہو تا کم مقام ملاو، دا پا گناہونو باندے نو ملاو. دا دین او دا دین سرمینہ او عبادت او دا اللہ حکمن او پیغمبر پا طریقوی زندگی تیرا کرے وا زکا دا شئینو ورطا ملاو. نن مجھا تاسو تخواست کہو دا بیانون ولی در تکیشی مشخو زمواری دا بیان بکو او تاسو زمواری دا آرو بای بیا با اللہ نا دعا گوڑو یا اللہ بس پدے بدنی خیل پا قبرستان چه بچور شزینوی دا سے شزینہ چه تابا پلاس تڑیما سے ورسرا کڑی وی نن پا قبرو چه پرتی دی. دا سے شزینہ تابا خوراک ورسرا کڑی وی نن پا قبرو چه پرتی دی. دا شزینہ
او داسې شزینه بوي تابل ډېر تعلقات وینن په قبرو چې پراته دي ته رښتیا وایه دغه شزینه او ته بچی شي ارمان وي دا شزینه به دا ارمان کوي کاش چې قرآن میں تلاوت کړای ویا او ذکر میں کړای ویا پرده میں کړای ویا او ګناهونو میں جان بچ کړای ویا هر شزه په دې باندې ارمان کوي نن موږ تاسو زمدیو ته نن دا گزارش تا چور عدالت ځوانان شزینه او نوجوانان راغلیو نبی علیہ السلام فرمای احب التوبه الشاب احب التوبه الى الله توبه الشاب دی جوانانو والا توبه الله ته ډیر اور محبوب ده دی زرو بډاګانو توبونه یو جوان توبه الله ته ډیر اور قبول ده یو جوان جن کې توبه او بس باس نن نباد بزو الله حکمو د پیغمبر طریقو مطابق زندگی تیرو یو روایت چه راجی مشرق نونی ستر مغرب پوره طول مسلمانانو قبرون علا عذاب اوچت کی چلویش ورج علا عذاب ختم کی یو جوان جن که توبه او باسی بس نن نباد بزا اللہ نخپکو یو جوان توبگار سی اللہ بزا نخپکو زر شہیدانو عجر روزانہ دغ جوان تا پا عمل نامے چلی کلائی سی او یو روایت چه راجی جوان چه کلا بودا توبه او باسی خدای او بخشی او چه کلا جوان توبه او باسی جوان چه کلا توبه او باسی ایده پا توبه بانده اللہ طول دنیا مسلمانانو قبرونا عذابونا ختم کی نو مجھا تاسو پا زندگی چه کم کڑی گناہون دی بس توبه نیا پایدلے بیا با نپا غم چه اللہ خپکاؤں نبا پا شادی چه اللہ خپکاؤں دین بعد با تلاوتون شوری کاؤں اشراق نفل بکاؤں چاش نفل بکاؤں پردہ بکاؤں سندر بنوایاں المنجون بنکزا کاؤں او چمرا غلط میں کڑی دا با ٹھول پریشداؤں نن نباد با عبادت والا زندگی تیراؤں یو با عبادتون شوری کو خپل اولاد دینی مدرسو تا ورکو دینی مدرسو سره چاندی او شیګړې کو دی علماء قدر کو مدرسو جماعتو خدمت کو کلی تراغلی تبلیغان ایغو خدمت کو او دا ایغو سره خپل زمن لجل خپل خاوندان سره لجل اوس کزه تا ته وای مدرسې چې داخله سا وای بس خو بوډای چرنګ مدرسې چې داخله سا مدرسې ول بوډاګان ناخلی خدا سی و مدرسه دا چالت بوډاګان هو غاړي بوډاګان په قبول دی اوڑاندو پچے قبول دی گوٹ پچے قبول دا پینشنو وال قبول دا ہر قسم خلق واڑی وای راجو نور مدرسے وال چخے ندر گئے رائے سو مجھے تبلیغ مدرسے ترائے سو قدرے ورجی دین خدمت کوائے سے وے کا کلس ورجی خدمت کوائے سے وے کا چی قیامت پورا جے باندے صحاباو دی دین خدمت کڑا دے چھے تو پساف چھے وہ درے کجان د دین خدمت کولو وال چې غواړي راجا چې چور دی وسوي آوکا نو موږ تاسو خپل خاوندان تبلیغ ته ولجو خپل درې ورځې ولګو او دین نه جان خبر کو او کور چې دا درې عملونه شوري کو په کور چې غریب په غاړه باندې هر مسلمان ته بچار دی پیغمبرانو تذکرې شوري کو کور چې پیغمبرانو تذکرې واقعي بیانوو دوم نمبر چې صحابه او تذکرې بیانوو دریم نمبر چې بزرگانو تذکرې بیانوو چې دا موږ تاسو اولاد شزینو دولو سریندو غرزیدلو نه زړونه تورسي او پیغمبرانو سره مینا پیدا سی صحابه سره مینا پیدا سی بزرگانو سره مینا پیدا سی عبادتو سره مینا پیدا سی بس دا عمل شروع کو چوک چې خپل کور دیندارای جوړول غواړي صحابه تذکرې پیغمبرانو تذکرې بزرگانو تذکرې وکا ټول کور به اعلی دیندارای کی یو بزرگ وای کوم کس چې په خپل کور چې پیغمبرانو صحابه او د اولیاء تذکرې نه کوي دا کور مشر د خپل کور په ګناهونو باندې راضی دا وای کوي د ګناهونو د کوي او چې کوم کس د کور په ګناهونو باندې خفاوي چې دا ما کور به څنګه دیندارای جوړېږي پیغمبرانو خبره شوري کا صحابه خبره شوري کا او د اولیاء خبره شوري کا چې کور ذهنونه د خدای پاک دینداری کی او دین سره مینا محبت پیدا سی الله جل جلاله دې موږ تاسو دا ټول خبرو باندې اول ما تاسو ته او دا راتلو کی ټول مسلمانانو نوجوانانو بوډاګانو ته الله دې موږ تاسو ته عمل کولو توفیق پر نصیب کی او الله دې موږ تاسو نن نه بعد بس دین ته غاړه ډول او په دین باندې مال جان وخت لګولو توفیق ته الله ار نصیب کی واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.